نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما رأیت منظرا افزع قط من القبر وی ما ډیر منظرونه ډیر سیزونه لیدلی دي خو د قبر نه زیات هیبتناک منظر ما بل نه دی لیدلی. تیرہ جمعه میں د مرگ متعلق بیان کړو او دی جمعه د قبر متعلق بیان دی. سړی چې مړ شي وارثان بیا زر خخی د کور نه زر وباسي او د شریعت په اصطلاح کې چې کمزه کې انسان خخیږي هغه ته قبر وایي. دغه زندګی ته چې د مرګ نه پس شروع شي تر د قبر د پاسېدو پورې د عالم برزخ وایي او چې دا مونږ پکې اوسېږو دې ته عالم دنیا وایي او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الاخرت ورته وایي. د برزخ دا ژوند د دنیا او د آخرت په منځ کې چې د برزخ دا ژوند دی نو اکثر مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی ځکه ورته د قبر زندگی وایي. بعضو ته قبر نصیب هم نشي، څوک په دریاب کې غرق شي، څوک په هوا کې ختم شي، څوک حیوانات او درندگانو خوري او اکثریت د انسانانو په دا کند کې خخ شي او دغه کند ته قبر ویل کېږي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې پلار روانو ما یو ځای ته ورسېدمنو یو قبر اوشلید او یو سړی ترې ووته. عبداللہ ابن عمر د نبی علیہ السلام مبارک صحابی دی او د حضرت عمر زوی دی. قبر اوشلید یو سړی ترې ووت، غاړه کې زنجیر پروت دی او اور پې بلیږي. وی ما سره یو راکوټه غوندې مشکیزه ده هغې کې اوبه دي. وی دې سړي ما ته چغې کړه چې د تندې مړ شم لږې اوبه راکړه. ویرېدم وی چې ده اوبه غوښتې وې دې کې دا ځمکه وشلېده دا دویم قبر او یو بل سړی ترې ووته. وی ما ته وی چې ګورې دې سړي له اوبه ورنکې او وی داسې ویرېدم هیبت را باندې راغی چې پروردګاره دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، اور پې بلیږي او واقعي خدای دې مسلمان د تندې د عذاب نه وساتي. تند ځان له ګوره عذاب دی. حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې کافر پراته وي نو په دې به لوږه راشي، تنده به پې راشي او هغه لوږه تنده به د جهنم د هغې عذاب سره برابروي. وی ما تا هغه دویم سړی وی چې پام کوه دله اوبه ورنکې دا کافر دی او بیا هغه دویم قبر والا هغه زنځیر ونیوه او ریخ که ځان پسې په خپلم په قبر ورننوت او دا بل یې په قبر کې دننه کو. دا هیبت مې ولید، حیران شوم. وی څه مخکې لاړم یو بوډی و د هغې د کور خوا کې دا مقبره ده یو بل قبر اوشلېده، نه یو بل قبر و دا غې نه مې اواز واورېده. هغه قبر والا دننه چغه وی البول مالبول او الشن مشن. وی دا اوازونه زه اورم د دې قبر نه. د هغه بوډۍ نه مې تپوس وکړه چې دا څنګه د ځمکې له دې قبر نه اواز راځي، دا څه شی دی؟ وی بوډۍ ما ته وی چې دا زما خاوند دی، دغه قبر کې خخ دی. وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي؟ وی ما ته هغه بوډۍ وی چې دا زما خاوند دی، مسلمان مړ دی او عذاب د قبر شروع دی. نو کله د ده د قبر هغه عذاب هغه غرض او غروز مونږ هم اورو. وی مې چې دی چې دا چغې وی البول و مالبول د دې څه مطلب؟ وی ده به د متیازو نه ځان نه ساته. بول په عربی کې متیازو ته وایي. چغې وی البول مالبول بول
سدی بول سشے دے چې زه د بولو د لاسه په عذاب کې پروت یم. ما مخکې جمله درته ویلي وو که ستاسو یادي ما وی د عذاب قبر یو سبب دا دی چې سړی د بولو نه ځان نه ساتي. یاد را خبره پوره تقریر مې کړی و. ده به د بولو نه ځان نه ساته او اکثر به او دسمات به وکړ او څه متیازې به په وجود پرېوتې او څه متیازې به په جامه پرېوتې او اقا بولو کې به پرتغا خو تړاو ګرځېده به. وی ما به ورته ډېر زیات نصیحت کو. ما به وی کمبخته د بولو نه ځان ساته دا څه کې او دسو چوه جامې پاکې ساته وجود د بولو نه پاک ساته. خود زما خبره نه منله. او ورونو یادو ساته دا بوډۍ وی ما ورته چې سړیا د بولو نه ګورې ګډه چیلې هم ځان ساتي. ګډه چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي. چیلې چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي. او ما ورته وی چې سړیا سپیم د بولو نه ځان ساتي داسې متیازې نه کوي خپه اوچته کې دیوال ته نو دیوال باندې متیازې کې خو ځان ته ساتي. د دنیا حیوانات چې څومره دي تر خره پورې دی چې متیازې کوي نو خپې به کولو کی. نو هغه څیز چې حیوانات او درندگان او سپي ته ځان ساتي سپیرته ته ځان ولې نه ساتي. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د قبر د عذاب یو ذریعہ دا د بولو نه ځان نه ساتل دي چې سړی د متیازو نه ځان نه ساتي. نو دې ځکه وایي چې البول ملبول بول څه شی دی دا خو ډېر معمولي څیز و ما ته ځان نه ساته. او اوس د دغې بولو د لاسه زه په عذاب کې پروت یم. او دویم چې ما وی چې دی چې وی الشنو مشنو شن په عربی کې مشک ته وی. دا مشک د سرمنې یو شی وي د سرمنې نه جوړ کړي په هغې کې اوبه اچولي. پخوا کوم خیال و دې مشکیانو به په هغه مشکونو باندې په دې بازارونو کې اوبه اچولي اوس ختم شو. نو دې مشکونو کې به د عربو د اوخانو د سرمنو نه به مشکونه جوړول او به پکې ساتلې. نو دی وی الشن مشکر مشن دا څه شی دی؟ وی مې چې دا ولې وی وی دا یو سړی وتګیو زما د خاون لراغې او د دنه اوبو غوښتې. خاون مې ولا اوبو ورنکړې او دوی چې د تندې مرم ګورې اوبه راکړه. وی داسې یو مشک ویزان دو وی زما خاون ورته وخندل چې ورشه هغه مشکې اوبه دي هغې نه وڅښه. تش و تش پکې اوبه نه وې. دې سړي پورې ټوکې وکړې. وی غریب د تندې نه په ډغرو ډغرو په تندکونو هغه مشک له ځان ور ورسو. او چې د مشک خولې کوله وکړه نو ساس کې اوبه هم پکې نه وې. بېهوشه را پرېوته هغه سړی مړ شو. وی دا دې چې چغې وایي الشن مشن مشک څه شی دی؟ ګوره معمولي څیز دی. معمولي غوندې اوبه پکې دي ما د انسان نه منې کړې او هغه انسان د تندې د لاسه مړ شو اوس په عذاب کې مبتلا یم. علما د دې نه معلوموي. عبدالله ابن عمر فرمایي چې دا خبرې مې واورېدې وی رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الوې دا الله رسوله دقسې خدای پاک دا ګوره صحابو ته به الله ښودنې کولې دا څیزونه مې ولیدل. وی نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې واقعي څوک د بولو نه ځان نه ساتي نو دته به الله په قبر کې عذاب ورکوي. او چې څوک مسلمان ته ضرر رسوي د دې سبدام سبب د عذاب قبر دی دته به الله په قبر کې عذاب ورکوي. او ما ته وی چې اے عبدالله ابن عمر ما رأیت منظرا قط یو منظر مې نه دی لیدلی حالانکه حضور پاک جنتونه دوزخونه هر څه لیدلی دي یو منظر مې هیبتناک دا قبر نه علاوه بل نه دی لیدلی. قبر عذاب ما ته الله ښودلی دی د قبر نه خطرناک او هیبتناک څیز بل نشته دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ چې د حضور پاک دریم خلیفہ دی او د رسول الله مبارک دوه لونه په واده دي. دوه یو په واده واغه وفات شو دویمه وته په نکاح کړه. چې دویمه کله وفات شو حضور پاک او فرمایل وی کزه ما دریم لور وی هغه به عثمان ته په نکاح کړي و او ډیر زیات محبت وسره نبی علیہ السلام لره. حضور پاک چې کله بدر ته نو دیم روانې ده نبی علیہ السلام وته عثمانه وی ته مزه ځکه ستا بیبي د زما لور نه جوړه ده د هغې خدمت وکړه او الله بدله په دا مدینه کې زما د دې لور خدمت چې دی وکړه د خپلې بیبي د دې په عوض کې به تعالی خدای پاک د بدر د غازیانو
اجر درکې او چې کم غنیمت الله مونږ لراکې هغه کې حساب هم دل درکم دا د هغه یو لوی منقبت د حضرت عثمان رضی الله عنه بیعت الرضوان په مکه خو حدیبیه کې چې کوم بیعت کېده نبی علیہ السلام د کافرو عمره لته مکه مکرمه ته کافر رااله لغینه پرې خو نه بده د صلح خبره اترې شروع وي رسول الله مبارک حضرت عثمان لګ وی تلال شو د مکه کافرو ته وایا چې مونږ جنگ له نه یو راغلي مونږ د خدای کور دی غیر راغلی یو او یو عمره به کو واپس بزو حضرت عثمان رضی الله عنه چې مکه شریفه ته لاړ نو کافر وبن ک نظر بند وک حالانکه استاذ ته نقصان نه رسې دا هغه وخت نم قاعده اوسم دا قاعده ده نبی علیہ السلام ته غلطه اطلاع رااله چا ورته وی عثمان شهید ک حضور پاک ډیر زیات خپه شو وی عجیب ده استاد خو څوک وجنی نه عثمان خو زما استاد یو دی له صلح لولېګا دی ظالمانو خو ظلم کو چې هغه شهید کو وی راځي د عثمان بدل بالو چاوي عثمان جم دی چاوي وجلې دی وی د عثمان رضی الله عنه بدل باخلو نو حضور پاک د کیکر یو اون و د غټ کیکر دا غیلان د کې ناستا او صحابه براتل یو بل نبی علیہ السلام سره بیعت د جهاد کو یو بمرا غلاس به ورک بل بمرا غلاس به ورک سور لسوا صحابه کرام ټول پیغمبر علیہ السلام سره بیعت کولی دا بیعت د زکا غشت چې د کافرو په کور باندې ورتللو نو ګرانه خبره وا کافرانو ځان تیار کړو او د غیر چاپیره قبایل راغوختو د پیغمبر علیہ السلام د مقابله لپاره او فیصله کړو چې مسلمانان عمره ته نه پریدو نو حضور پاک د ټولو نه بیعت واغشته اخره کې نبی علیہ السلام مبارک د الله سوچت کا وی ګور ټولو بیعت کو د عثمان بیعت پاتې دی وای هغه په مکه کې د پته نه لګی چې هغه شهید کړي دی او که جم دی نو کو عثمان جم دی وی زما دا لاس داغه دی او دا زما خپل لاس دی دا دواړه لاس یو ځای کړل وی دا عثمان د طرف نه مم د جهاد بیعت وکړ دین اندازو لګوي صحابه وی مونږ په خپل لاسونو د حضور پاک سره بیعت وکړو او عثمان د حضور پاک په لاس د حضور پاک سره بیعت وکړو وی قسم په الله چې زمونږ د لاسونو نه د عثمان لاس بهترو ځکه حضور پاک د خپل لاس ته اشاره په د عثمان لاس ته او دوله په اعتمادو چې انشته خود د هغه طرف نه بیعت کوم او چې بیعت د هغه طرف نه موقع څنګه تاسو نه تخته بیعت مو کو جنگ کې دی بم نه تختی احد غر باندې حضور پاک مبارک یو ځل ولاړو د احد دا غر اجلق زلزله پراله یو سره حضرت ابوبکر دی یو سره حضرت عمر دی یو سره حضرت عثمان دی نبی علیہ السلام هغه غر لدا پوند مبارک راو برولا اسكن احد او احد په قلار شه دسکه تا ته پتر چې پتا سو ولار دی انما علیک نبی یو خدر باندې پیغمبر ولار دی وصدیق بل در باندې صدیق ولار دی ابوبکر صدیق او شهیدان دو در باندې جمدی شهیدان ولار دی یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان دا څومره لوی منقبت ده یو بل ذکر راځي حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک یو صحابي وی روان شو زمون په مینس کې ناستو وی پاسه دلا وی لک ساته تیر کنو زما یره پیدا شوا اسنه دشمنان خو ډیر دي سو تکلیف ورته نه رسي زور پس روان شو مشکات شریف کې د معجزات په باب کې لیکل شوی دي چې صحابه او د پیغمبر علی السلام لار معلوموله چې په دې لار تللی او دا به د سره معلوموله دا د عقیده خولې د خوشبوئی نه به معلوموله د خولې نه به خوشبوئی تلله نو چې په کوم لار به رسول الله مبارک تلو نو په غلار به یو مخصوص خوشبوئی پرې خوا په غلار د عقیده خولې نه نو نږدې صحابه به پویدل چې دا خو د حضور پاک د خولې خوشبوئی ده په دې لار تللی د نو ځان به ورپسې رسو دا صحابي وی ورلم د حضور پاک یو باغ ته ننوتو د قبا سره خوا کې یو باغ دی الته ننوتو وی زه ورلم وی زه د باغ دروازه کې ودرېدم وی ما وی چې زه بنن د حضور پاک څوکیدار یم دروانچی بیم دن ناشته ما دروازه وډبېده ورلم سوکه وی ما ته چې ابو بکر ګور هغه دا خولې په خوشبوئی راغله
وی ما ورته وی چې په قلار ودرېږه اجازت دله غواړم. وی ما رسول الله مبارک ته وی د الله رسول ابو بکر راغلی دی اجازت غواړي. وی اجازت هم ورکو د جنت زیری م ولا ورکه اجازت می ورکه او د جنت زیری می ورکه. وی راننوت نو د کوی د غاړه داسې کټ شوې وه هغه کټ غاړه وه حضور پاک په هغې کې ناستو ګرمي ده نو خپې مبارکې په هغه کوي کې ویزاندې کړي دي. وی ابوبکر راغی خوا کې ورسره ښي طرف ته کېناست او هغه هم خپې په کوي کې ویزاندې کړې. وی لږ ساعت پس بیا ور وټکېده. وی مې څوک وی عمر یم تور هغه هم په دغه خوشبویې پسې راغی. وی مې صبر وکړه اجازت دله غواړم. ورلم حضور پاک ته مې وی الله رسول عمر دی اجازت غواړي. وی ښه اجازت هم ورکه او د جنت زیری م وله ورکه. وی هغه راغی او د نبی علیہ السلام نه ګس طرف ته کېناسته او هغه هم پنسي اوچتې کړې او خپې یې په هغه کوي کې ورښکته کړې. وی بیا ور وډبېده. ورلم څوک وی عثمان یم. وی ما وی صبر وکړه اجازت دله غواړم. رسول الله مبارک ته مې عرض وکړه د الله رسول عثمان راغلی دی اجازت غواړي. وی ښه اجازت هم ورکه د جنت زیری م ورکه او د شهادت زیری م وله ورکه. خو سره د لوی تکلیف نه ګوره شهادت په ورته رسېږي او لوی تکلیف آزمایش به م ورسره وی زه ورلم. وی ما وی چې نبی علیہ السلام مبارک تعالی زیری م درکوي د جنت او د شهادت زیرم درکې خو سره د تکلیف نه. وی الله المستعان. وی په دغه تکلیف کې به د الله نه امداد غواړم. وی هغه کومه کټ غاړه چې وه هغې کې دی درې واړه کېناستل نبی علیہ السلام مبارک او حضرت ابوبکر او حضرت عمر نور ځای پکې نو حضرت عثمان ورته مخامخ د کوي په دې غاړه کېناست. د حدیث دا راوي وی ما ردی یو تعبیر وویسته. وی ماوی چې نبی علیہ السلام او ابوبکر او عمر به درې واړه په یو ځای کې ښخېږي ځکه یو کنده کې درې واړه د کوي په غاړه کېناستل او عمر او حضرت عثمان چې دی ورته مخامخ کېناسته. نو معلومیږي دا چې دی به ورته مخامخ د بقي په مقبره کې ښخېږي. واقعي همغسې وشوه. دا د عثمان لوی منقبت. یو موقع کې حضور پاک مبارک ناست دی. حضرت عثمان ابو بکر راغی ادوی هغه سه ډډه والده او د خپې مبارک اعلان د ښکاره دی. بیا حضرت عمر راغی حضور پاک مبارک هغه سه ډډه واله وا او اعلان د خپې ښکاره دی. دې کې حضرت عثمان رضی الله عنه راغی چې راغی نبی علیہ السلام زر کېناست ډډه ختمه کړانې شو او خپې مبارک کې پټې کړې. حضرت عمر خو لږ جذباتي و. وی د الله رسول ابو بکر راغی زر عالم او تاسو ډډه والې وه او کېنناسته او خپې م پټې نه کړې او چې عثمان راغی نو کېناسته او خپې م پټې کړې. څه چل دی؟ وی عمره وی د هغه چا نه ولې حیا ونه کړم چې د اسمان فرشتې م ترې حیا کوي. د تبوک غزا وه سامان کمو او جنگ خطرناکو د ډېر لوی بادشاه سره جنګ و او ډېر لوی سفر م و ګرمي م وه. حضور پاک د هغې دپاره صحابو نه مدد وغوښته چې دې کې مدد وکړي. حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ د نیم لښکر مکمل انتظام یې وکړ. بلا اسونه اوښان او نقد پیسې او سره د کتو او سره د پړو او داسې پیسې راوړې لاس کې مخکې وغورځولې. رسول الله مبارک وی نن نه پس عثمان چې څه کوي نو کوي دی دته به څه نقصان نه رسېږي. څه چې خوښوي کوي دی بس دته به ضرر نه رسوي. ما ضر عثمان ما عمله بعد هذا. نن ورځ نه پس چې عثمان څه کوي نو کوي دی نقصان به ورته نه رسېږي. او حقیقت ته جناب دې غریب سره ډېر انتهایی ظلم باغیانو بیا کړی دی. باغیان ورپسې خلک راوچت کړل. لسنیم کاله تقریبا بادشاهي یې کړې خلافت یې کړی او داسې معمولی ټکي رانیولې او دا چل یې کړی دی کړي خلک یې ورپسې راوچت کړل او د کور نه ګیر چاپېره محاصره وکړه. دی ورته راوچت شو په دیوال د پاسه راوچت شو. وی خلک یې ورته پوښتنه کو وی تاسو ته پته ده چې د پیغمبر علیه السلام جومات تنګ و ځمکه تنګه شوه نو زه عثمان ما په خپل ذاتي پیسو جومات له ځمکه واخېسته او جومات مې کوله وکړو. یو بلکل دا منو.
وی ښه وی دا منه چې په مدینه منوره کې رسول الله مبارک هجرت وکړه نو خوږې اوبه نه وې د یهودي کوي هغه نه به مونږ اوبه راوړې نو کله به یې راکولې او کله نه نو حضور پاک فرمایل وی څوک به دا کوي والی مسلمان ته به وقف کی الله به دې بدل په جنت کې ولا کوي ورکی وی هغه کوي ما واغشته او ما مسلمان ته وقف کا وی او دا منو وی خچ کم جمعات لازمه کما غشته دا نن تاسو هغه جمعات کې ما مانځه تل پرې او کم کوي چې د نبی علیہ السلام او صحابه د پاره ما واغشته نو ظالمانو نن دا او کوي بم نه راکوي ترخیو بس کم چا ورته بس استعفا ورکړه د خلافت نه وی ما خپل پیغمبر خپل محبوب یو وصیت کړی دی هغه نه پورا کوم ای راته ویلو چې طالب الله یو کمیس درکوي او که اذن خلق وباسي نو ګورې په خپله به نو باسي د قرآن شریف د پاسه د قرآن شریف تلاوت یې کو لګیا دی او باغیان ورواړېدل او غزارونه پې کړل د قرآن د پاسه شهید کړ او بیبي یې پکې دفاع کوله د هغې خوارې ګوتې م پکې پرې شوې هغه حضرت عثمان رضی الله عنه چې دومره لوی منقبتونه دي او د جنت یو ځل نه څو ځله ورته زیری ورکړی شوی دی یو ځل نه څو ځله یو صحابي وی حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل چې یو وخت به راځي او دا مخامخ سړی چې دی وی ګوتې داسې ونیوله ده ته به تکلیف رسیږي خو د هغه تکلیف سره به دی جنت ته ځي وی ما ورمنډه کړی وی چې مې وکتل عثمانو نو وی ما ورګه خبر یقین کوم نو دا مخ مې ولا پیغمبر علیه السلام تر مخامخ کا چې صاحب دا یاد وی هم دې یادو هغه عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته کېناسته او به جړل دومره به او جړل چې ګیره به په اوښ کو لمده شوه قبر ته به کېناست زمونږ به څه حالي دومره به وجلل چې ګیره به په اوښ کو لمده شوه چا دې تپوس وکړه تذکر الجنت والنار فلا تبکي د جنت او د دوزخ ذکر کېږي نه جاړې او چې قبر ته کېنې نو جاړې او ورته څه وایي وی ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلی دي چې قبر د جنت د اخرت د منزلونو نه لومبې منزل دی که چرته د انسان دپاره دا قبر ښه شو وروستو به دې نه ښي او که دا ولا خطرناک شو او دا ورله سخت شو وروستو به دې نه هم سختي بیا چې قبر ته کېنم او تیارې ته وګورم او ځان لوالي ته وګورم واقعي توره تیاره ده د مارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث تے کہ دا قبر روزانہ آواز کئی اے انسانا تے آواز نوری خو دا مولا پا جب اوری دا پیغمبر پا جب در ترہ رسیگی اے انسانا دا تیارے کوٹے مگوری چی رازی زان سر دا ایمان رانا براوڑے نا پاکی بجلی شتا نور کے براڈ شتا چی دان تو لگے او نه درته جرنیټر شته چې په قبر کې ولګي او تا ته رڼا شي تکه توره تیاره په منونو خوره در باندې د پاسه یو مخ دی یو دیوال ته دی شا دی بل دیوال ته ده خپې دی بل دیوال ته دی او سر دی بل دیوال ته دی او خورو کې پروت نازک بدن هغه نازک بدن چې دنیا کې خلق سونه د خپل وجود حفاظت کوي قسم قسم ملهمونه په خلق پورې کوي او دا گرمه نه ساتي چې وجود می خراب نشي دا یخنه نه ساتي چې وجود می خراب نشي نکریزه پوره کوي وسلنه په پوره کوي جامع اخلي د موسم مطابق دا جامع چوم دا به د ما د انور د تو نه ساتي او دا با چوم دا به می د یخنه نه ساتي او ایر کنډیشن ځان ته لگاوا او سه به د خوراک تنظیم ولې چې وجود می خراب نشي بدن می خراب نشي دا ارس پاته او قبر کې سړی هغه نازک بدن د انسان خپل وجود چې احسن تقویم سره الله تعبیر کړی دی خپل وجود دا لال خاورو کې پریوته رڼا پکې شته وایا نشته تیاره ده د ایمان رڼا ځان سره راوړوي د تیارې کندې مګورې اے انسانا زده مارانو لړمانانو د چنجو جالې ما چې راځې نو ځان سره به دارو راوړی ده دی که دارو دی راوړل د چنجي بنی بیا که د مار او د لړم دارو دی راوړل نیب نه بی خو ګورې که دارو دی راوړل ځان سره د نیک عمل په شکل کې نو ما کې ډېر لوی ماران دي
ما کې ډېر لوی چینجي دي، ډېر لوی چینجي دي په ما کې، او ما کې ډېر لوی غټ غټ خاماران او لړمانان دي. ګورې بیا به څه کې؟ دا زما خبره نه درونو، دا د رسول الله مبارک خبره ده. جبه زما رضی دته اورو. او درې مواد څه کوي؟ دنیا کې حکمار دی ولیده او به تخته، لړم دی او به تخته، چینجي دی او به تخته، یا جارو یا لرګې براواله مړه به کې، یا دارو براواله نو قبر کې څه کې تخته دې شي ته نه لرګې شته چې پاغي دا لړم مړ کې نه. او الله دې دا جهنم دا مار نو ساتي، دا خیرت دا مار نه دې ملو ساتي، دا قبر دا مار نه دې ملو ساتي. حضور پاک مبارک فرمایي کم از کم اویا ماران په سړي په قبر کې مقرر دي. اویا ماران 2 ټکه به ورکوي، یو په سر او یو په لکې، او دونه خطرناک زهري دي. وی که دغه مار په دنیا کې پوکې و، په دنیا کې دا شنه بوټي به اوچ شي. نو حال دا هغه انسان بسی چې شپه ورځ په دغه ټکونه چلیږي. الله دې مساتي. د دنیا د معمولی غوندې خوشاله زمونږ د آخرت نه ایر کړی دی. دنیا کې مونږ په دا مزو چرچو سر یو معمولی مزې چرچې دي، دومره شی نه دی. او آخرت زمونږ نه ایر دی، قبر ایر دی زمونږ، مسته کې پراته یو قسم دی. آخرت ایر، قبر ایر، لوی سفر زمونږ په سر را روان دی، هغې ته زمونږ ډېر څه توجه نشته. او پته راته دروازې 2 او 3 هفته کې 2 او 3 میاشت کې 2 او 3 مونږ په دا خپلو ګوړو په مقبرې ته او قبر ته سپارو، او هغه خپل پلار سپارو، نیکه سپارو، ښځه سپارو، رور سپارو، بچې دام یوړل، دوستان هم یوړل، همدغه تیارو کې هم سملول. اوس رسول الله مبارک خو دروغ نه وی. بعض سپیره خلک دي هغې د کافر او اهل کار دي، هغې وی د قبر عذاب نشته وی. داسې قوم شته دی. حضور پاک څه وی؟ شته دی عذاب د قبر حق دی. ګورئ د فرعون متعلق وی النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. فرعونیانو متعلق وی سار او ماښام به په اور پې بلیږي. دا د قبر عذاب دی. وروسته د قیامت هغه نه دی. ګورئ هغه وی یوم القیامت ادخلوا څنګه دی آل فرعون اشد العذاب، هغه بیل دی. دا د قبر عذاب دی. زمارونو وی زه د چینجو مارانو لړمانانو کوټیم چې راځي د نیک عمل دارو راوړه، او زه د وحدت د یوازیوالي کوټیم. ګورې ما څه کې څوک ملګري بدي نه چې راځي ماله سړی په سفر دی ملګري ورسره که نه په مقبره کیسې شپې سړی یېرېږي. او چې بیا د خاورو لاندې ملګري بدي نه د یو تنها به ځان سره د عمل ملګري راوله. ګورې دا د حضور پاک مبارک وینا درونو. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عثمان رضی الله عنه وایي چې یېرېږم ځکه چې دغه خبرې راته یادېږي. یوازې به پکې پروت دی، چینجي شته، خاماران شته، لړمانان شته، او تیاره پکې ده. یېرېږم او چې په سړي یاره راشي هغه د جنت زیري بیا یېري، خوشحالي بیا یېره شي. زمارونو دا حقیقت دی. ګورئ ډېر خطرناک عذاب دی. الله دې مساتي. دی وجود لدیم دی او دی روح لام دی. ګورئ د انسان په دی وجود کې 2 څیزونه دي، یو روح دی یو بدن دی. دلته بدن ښکاري، روح نه ښکاري. روح شته، عذاب دواړو لدی. وی د قیامت پر ورځ حضور ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به دا روح او بدن یو بل سره په جګړه. دا بدن به دی روح ته وی وی مال عذاب وی تا د اروانې په ما کړی دی، که تا ما ته نه وی چې دا ګناه مه کوه ما به نه کوله. او باغ دی په هغې کې خشته خشته میوې دي، د لون نظر نه لګي چې راوي شو کوي، او د شل ورته لاس ته رسي چې راوي شو کوي. وی د شل دی لون ته وایي چې هلکه داسې وکړه چې ته ټیټ شه چې زه دې په اوږو د پاسه سور شم. نو زه به درته وایم چې داسې لاړ شه داسې لاړ شه، نو زه به اوچت شم دا میوې به روشو کړو. ډېره ښه ده. نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شل یې په د اوږو د پاسه سور شي. د شل خو خپې نشته، سترګې ښایسته. دې ړوند ته وایي داسې نیغ ځه، نو ځي ښي طرف ته تو شه، ګس طرف ته تو شه. په باغ وردن نه دلته اوس ودرېږه، دا ونه ده.
ناغه شل خو خپې نشته په وړوند د پاسه ناست دی میوې روشو کوي جولی ډکه کړي نو وی وایه دې کې مجرم کم یو شو فرشته ورته وایي څوک مجرم هغه روح او بدن ورته وایي وی دواړه مجرمان دي ړوند په دې مجرم دی چې دا شل یې ولې هغه میوو ته اوچت که او شل په دې مجرم دی چې شوکه ده کړې ده دی ولې وږې ته وخته پر دې میوې راشو کوي وی دقه رنګې د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی او د بدن مثال د هغه ړوند دی چې هغه دا روح ګرځوي وی چې دواړه مجرمان دي نو روح هم مجرم بدن هم مجرم دواړو ته سزا به ملاویږي روح به په سجین کې پروتي الله دې مساتي او بدن پر قبر کې پروت دی د دې روح او د دې بدن یو بل سره کنیکشن دی پوره تعلق دی لکه نور ته ګوره نور په څومره لرې دی د ځمکې سره نسبت شته که نشته مونږ چې دلته کې جامه لمده شو خو مونږ یې په دا ځمکه واچو اوچېږي نو نور خو څو کروړه اربونه میله لرې دی اربونه میله لرې دی ته وایې نه 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 دې بدن ته هغه دې ځمکې ته هغه تو را رسېږي دی هغه تو دی دقه رجې دا روح په سجین کې پروت دی او دا بدن که خورې خورې دی او که زرې زرې دی الله نه پټ دی جواب راک نه هغې ته هغه اثر را رسېږي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي فرشتې وله راشي بدعمله انسان نه چې کومې فرشتې راځي نکیر او منکر وته وای دنه تپوس کې مر ربک رب دې څوک دی دی ربي الله رب زما الله دی چې څوک ډېر نیکي د الله صفتونه وکړي هغه الله چې اسمانې پیدا کړی دی ځمکه پیدا کړې ده نهرونه پیدا کړي دي ښکلې ښکلې خبرې وکړي ما دینو که دین دې څه دی دین زما اسلام دی نبی دې څوک دی پیغمبر به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی او بعض علما وایي چې دا حجاب دا پردې به لرې شي او دی به په قبر کې نبی علیہ السلام وویني تپوس به دی کې دا څوک دی نو د مسلمانانو خو د علماو نه اورېدلي دي که نه وایي دا چې دا تپوس چې چا کېږي او پیغمبر یې وایي دا زمونږ پیغمبر دی جاءنا بالبینات مونږ ته ډېر ښکلې ښکلې واضحه احکامات راوړي دي خشته معجزو سره راغلي دي فتبع مونږ اتباع کړې ده مونږ ته نیغه لار ښودلې ده بیبي رابعه بصریه ډېره نیکه بیبي تېره شوې ده ډېره زیاته نیکه بیبي وایي چې هغه څنګه مړه شوه او په قبر کې کېښودلې شوه چا په خوب کې ولیده وی سوال جواب دی څنګه وی فرشتې راغلې وی ما ته وی چې رب دې څوک دی وی ما ورته وی فرشتو ته چې د کوم ځای نه راغلی وی هغې راته وی د اسمان نه راغلو وی ما ورته وی چې ستاسو رب یاد دی که یېر دی وی چې نه زموږ رب خو یاد دی وی ما وی چې ښه تاسو هغه اسمان نه راغلی چې څومره لرې دی او ستاسو نه خپل رب یېر نه دی نو زه خو د یو نیم ګز خاورې لاندې رالم ما نه به څنګه یېر شي یو نیم ګز لاندې رالم ځمکې نه تاسو دونه لرې اسمان نه راځئ تاسو نه یېر نه دی او یو نیم ګز فاصله کې به ما نه رب یېر شي ما د خپل رب یاد دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حضور پاک نے تپوسو کو وی دا تپوسو نا کہ انسان نا پا قبر کی گی وی عقل بے پدے وی یو وی حس بے پدے وی حواس سترگی غوگونا او پوزا داو برابری وی بالکل برابر وی لیوانی خوبنی سرے کنوینا وی بس بیا پروانشتے انشاءاللہ چی عقل پدے دی او وجود غوگونا برابر دی نو منگنا وقفل رب نیرے گی موږ نه خپل پیغمبر نه ریږي او موږ نه خپل دین نوم نه ریږي ٹھیک ته ګندل چې څوک رب یادې په دنیا کې الله دا الله نه غیرتی ذات نشته د خدای نوم به تلته نه ریږي چې څوک خپل پیغمبر په دنیا کې یادې نه به څنګه يرشي او چې څوک اسلام مطابق جون تیری اسلام به څنګه يرشي رون څوک رب نه یادې رب نه یادې او د رب نه علاوه نور خلق یادې اب بیا یری داندې د اسلام مطابق جنت یې رہی د اسلام طریقې نیخ وخه
نو چې اسلام مطابق جون نه تیرې او د اسلام نه دی خوښ نو قبر کې به څنګه یاد شي او د رسول الله مبارک شکل داغه طریقې دی نه دی خوښه او د انګريز طریقه دی خوښه ده نو بیا تمام ساته. یو عالم لیکي چې مکه مکرمه کې یو سړی مړ شو او هغه مو د مکه مکرمه په قبرستان کې دفن کړ. جنت البقیع کې د مکه مکرمه قبرستان پاخه قبرونه دي هغه کې د عملي خخی هغه په خپل تاریخ لیکلي چې لیکن په پلان کې تاریخ مړی خخ کدا چې د مدینه شریفه مقبرم ده اخو ډېر زیات مړی کنه په سونو جنازې کېږي دونه به کم ځای ځای نو هغه سموده پس چې هغې ته پته ولګي چې دا مړی اوس خورې شوي پکې نور خخی نور خخی اسپړي پکې نور خخی دا د مدینه منورې قبرستان هم دی د مکې مکرمه قبرستان هم دغسې دی. یو مسلمان مړ شوی وی موږ د مکې مکرمه په قبرستان کې خخ کړ وی چې خخ هم که نو سموده پس بیا ډیره موده پس بل مړی خخاو قبر کې نو خو دا ورته وي چې سموده پس پکې بل خخی چې بل یې خخوی کې ښځه پرته وه هغې قبر کې د هغه سړي په ځای باندې ښځه پرته وه. مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله د خدای پاک په قبر انوار نازل کی ملکانو جمعات کې دا دې مې اورېدلي دي ملکانو جمعه دا مسله هغه کړې یاد ده خبر او علما هم لیکلې ده ما ته یاده ده ښه مې یاده ده وی چې هغه وی کتل پکې ښځه پرته ده ښځه پرته ده راغې د دې دغه نه تپوس وکړو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله خزه پرته ده وی د حج سیزن دی چې کم کسان الته کې اوسم چې مقبره ته ما په خپل لیدلې دي نو ځکه درته وایم چې مقبره ته دنه خواږي په مخصوص وخت کې خلک پرې دي سار کې دروازه کولو کې نو خلک ورځي مکه مکرمه او د مدینه منوره مقبره ته او ما زیګر پرې دی بل وخت نه پرې دی او چې کم وخت کې مړی وړي کنه او جنازې سره روان شو نو بیا ارسو پرې دی نو مې دا تماشا کړې ځکه درته وایم وی چې مونږ دا قبر کې دا مړی خخو نو یو سړی داسې چې هغه کتل هغه ښځه وپېژنده وی دا ښځه خو انګریزه ده دلته څه کوي د مکې مکرمې په دا مقبره کې خو انګریزه ده ته خو زه پېژنم د فرانس انګریزه ده هغه سړی د فرانس و ده خو زه پېژنم عجیبه خبره ده دا خو د فرانس زموږ ګاونډی د انګریزه ده ته دلته دې قبر کې څه کوي او دیوی چې هغه موږ پکې کوم مسلمان خښ کړي دي انشته لویه پریشانۍ کې پرېوتل علما او ټول پریشانه دي دې سړي ته وایي ته یو مهرباني کې چې ته فرانس ته لاړ شې ته دا مهرباني وکړه چې ته خو هغه ته چې وایې چې دا ښځه انګریزه ده نو ته به هلته کې د هغې نه معلومات وه چې دا څنګه انګریز هلته په مکې مکرمې مقبره کې څه کوي او دویم به دا وکړه چې قبر به ګورې هلته څوک دې نه پرې یوازې پرې پته هسې نه دا دلته راغلی دا سړی هلته نه تللی دا سړی چې څنګه لاړه هغه ګاونډي نه تپوس وکړه ورته ویې ستاسو هغه ښځه کوم ځای مړه شوې ده وی یوه مړه ده کوم ځای دې ښخه کړه پلانکي ځای کې مونږ ښخه کړې ده انګریزان په یو خپله طریقه ښخوي وی دا په کوم دین مړه ده وی دا د اسلام په دین مسلمانه مړه ده ولې خو انګریزه وه که نه وی بانګ یو ځل واورېدو ملا جومات کې لګیا دی الله اکبر وی بانګ وی چې بانګ یې واورېده چا نه تپوس وکړه چې دا ملا صاحب څه وایي وی دی وی چې الله اکبر الله لوی دی الله اکبر الله لوی دی یاره واقعي الله دا دومره کائنات چې پیدا کړي دي او دا دومره ځمکې پیدا کړي ده نو چې دا خدای څه پیدا کړي دا دومره عظیم دی نو چې پیدا کوونکي به څومره لوی وي اشهد ان لا اله الا الله د دې څه معنا ده چې دا بانګي وي وی دا معنی چې د ګوي کوم چې الله یو دی یاره واقعي په بادشاه کې چې دوه بادشاهان شي نو نظام نه چلېږي نو که خدایان دوه شي نو دا نظام به څنګه وچلېږي ټیک وایي
اشهد ان محمد رسول الله. د دې څه مطلب؟ وی دا دی وی چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی. وی رښتیا خبره ده، دا خدا چې مونږ ته د هر چا یو استاد وی چې خلکو ته لیږي، نو سبب نه ده کړه هغه یو استاد مونږ ته لیږلی، دا هغه بانک په وجه هغه ښځې کلمه وی مسلمانه شو. ای مسلمانه شو مړه شو دفنم کړه. ښه یره ودرې که داسې ته څنګه تپوسونه کې؟ وی هغه ښځه ګاونډی ما د مکې مکرمې قبرستان کې لیدلې ده چې قبر یې وکنه او ښخ که هغه مسلمان هلته ده فرانس په مقبره کې پروت دی، دلته راغلی ده، دا هلته تللی ده فرانس مقبره کې پروت دی. وی خبره ټیک ده، وی ښځه د فرانس د مسلمانه ده، بې شک دی کې خو شک نشته، او ستاسو مسلمان دلته راغلی دی. ښځې نه یې وله تپوس وکړم وره مسلمانه، وی دا سړی کافر مړ دی که مسلمان؟ وی نه مسلمان مړ دی. وی هغه خو دې نه هلته تللی فرانس ته د انګلینډ د انګریزانو مقبرې ته تللی دی. څه وجه کیدی شي؟ وی یو کار کیدی شي، یو کار کیدی شي دا چې دې به لویه بېودسۍ کې کله مبتلا شو، بیبي له به ورغې د شریعت قانون دا چې سړی ولامبي، شریعت قانون دا دی چې سړی غسلو کې ولامبي. وی ده به وی یاره خو د انګریزانو څخه نظام دی، اړو لمبل پکې نشته، یاره د انګریزانو ساجیبه نظام دی، اړو لمبل پکې نشته، او دا خو ډېر ګران کار دی چې سړی هر وخت لامبي. وی ما به ورته چې خدای ته وګوره دا خبرې مه کوه. وی نه یاره ساجیبه نظام دی چې لمبل پکې نشته. ګوره صرف دی یو ټکي ته یې ښه ویلی دی چې د انګریز څخه قانون دی او څخه نظام دی چې لمبل پکې نشته، نو خدای د مرګ نه پس راونیو او د هغې په هغه مقبره کې د هغه انګریزانو ورته ښخ کړه، اوچته یې کړه، او چې کوم د الله د نوم تعظیم وکړو کوم ځای لی راوړه؟ د مکې مکرمې قبرستان لی راوړه. جناب چې دین د اسلام وګرځو او حضور پاک د خپل پیغمبر وګڼه، د نبی علیه السلام طریقې سره به ژوند تېری، داسې ده که نه؟ او د اسلام لاندې به ژوند تېری. او که نه ته وې نه مړه د انګریزانو دا شکل خو خشترې، جامع سونه مزیداره ده، او دا طریقې سونه خشته دي، خوراک یې څنګه د ولاړې مزیدار دی، او دا موتیا دی چې دا په ولاړه کوي او دا نیم پرتوګ او کوناټي ولړي دا سونه مزیدار دي. نو چې دین دې هغه خوښ که یقین مه ساته، بیا ګورې قبر نه پس دې پته نه لګي که دې نه دې واخلي او هغه بش سره دې په قبرستان کې کېږدي. الله نه لرې ده که نږدې ده؟ الله کولی شي که نه شي کولی؟ قبر کې پرشتو اوچتې کې دا هغه شیخ خو یو امریکې مقبره کې ښخ کې، د انګلینډ د لندن هغه کافرو د هغه مقبره کې منځ کې هلته کې ښخ کې، فرانس ته اوس هلته کې، روس ته اوس هلته کې په مقبره کې ښخ کې. الله دې رحم وکړي. مسلمانانو زړه کې د خدای یره پیدا کې، الله ډېر لوی ذات دی، او چې نه د الله نوم اخلي، د رسول الله مبارک نوم اخلي، او اسلام ته دین وی او مذهب ورته وی، د هغې لاندې ژوند تېری. الله غیرتي بادشاه دی چې د خدای نوم پر عجبه په مینه الله 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 لا اله الا الله، نو خدای به قبر کې د څنګه ير کی؟ امید ساته، یاد به درته ان شاء الله چې در پیغمبر درود وې اللهم صلی، نو تعالی به قبر کې د پیغمبر نوم نه یریږي، ته د اسلام مطابق خپل ژوند تېری، د شریعت مطابق ژوند تېری. نو الله ډېر غیرتي بادشاه دی. حضرت عمر وایي که نه، وایي ده چې وي دماغ هم روغ دی او سترګې او غوږونه او لاس او خپې هم جوړ دي، وایي یاره نشته وي راکاږو به سره. او رابعه بصریه ورته سوی وی ته اسمان نه رالی تا نه خدای ير نه دی، فرشتې ته وی وی زه خو یو نیم ګز خاورې نه لاندې لاړم، نو مانه به خپل رب ير شي. نو ان شاء الله زموږ نه به خپل رب نه یریږي که خیر، او نه برانه خپل پیغمبر یریږي، او نه برانه خپل دین یریږي. ان شاء الله زموږ ژوند الحمدلله د مسلمانۍ او د اسلام لاندې دی. او چې کم کافر دی هغه نه تپوس کوي من ربک، هه لا ادري، نه پوهېږم پیغمبر دې څوک دی، هه لا ادري، نه پوهېږم. ګورې په آخرت کې به سړی دروغ وي، قبر کې نشي ویل. دین دې څه دی، هه لا ادري، نه پوهېږم. فرشته به ورته لا دریته ولا تلیته، ظالم نه د عقل نه کار اخیستلی دی، په عقل به دې الله معلوم کړی، او نه دې د چا تابعداري کړې ده، نه دې څه لوستل کړي دي، نه دې د چا اتباع او تابعداري کړې ده. فیضرب بمطارق من حدید، رسول الله مبارک فرمایي د اوسپنو په سټکو به ووایي، او یو غزار چې ولا ورکي او د چغه ووایي، نو دا به مشرق نه مغرب پورې د حیوانات هم دا چغه وري، سوا د انسانانو د پیریانو نه چغه به وباسي، او دا قبر پې راجوخ شي، په نیک عمل هم راجوختېږي. ګورئ
خو هغه له داسې زور ورکوي لکه بچی چې مور په غېږ کې داسې ځان ته رانږدې کړي او زور وله ورکړي. وی لږ نور زور هم راکا سر مې خوږېږي. وی د ځنکدن دا تکلیف والم دې قبر ته وی لږ نور زور هم راله راکا. او چې بدعمل انسان باندې راجوخ شي رسول الله مبارک فرمایي پخته یې په یو بل کې نه باسي او د سر دا نوکانې دا ویښتې د سر د خپو د ګوتو له ورسي. دا قبر عذاب دی، الله دې مساتي. دا قبر ورته وی دی نیک عمله ته دوی ته زما په شاګردې دی او زما ته په ټول انسانانو کې محبوب وی، اوس ما ته وسپارلی شوې، ګوره څه در سره کوم. دا قبر ورته وی نو فراخ شي ورته دومره فراخه لکه سترګو نظر چې لګېږي. او چې بدعمل انساني وی ته زما په شا روان وې، په ما دې ګناهونه کول او ما ډېر بدي شوې او نن ما ته وسپارلی شوې، تکله شوه څه در سره کومه. وی پرې راجوخ شي نو پختی په پښتو کې وردن نه کړي. څوک وایي؟ حضور پاک وایي. څوک وایي؟ حضور پاک وایي. دا خطرناک منظر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی القبر روضۃ من ریاض الجنہ. وی دا چا دا پارا قبر دا جنت دا باغچه ده او دا چا دا پارا حفرتون کند دا من حفر النیران دا جهنم دا کندونا. او چې کم نیک عمله پکې ورخښ شي نو आवाज کوي وی دته د جنت یو بستر پکې خوره کې، د جنت نه ورته سوله کولو کې خوشبویي به راځي او تازګي به ورته راځي. او چې بدعمله پکې پروزي وی د اور بستر ورته واچوي او د جهنم نه کړکۍ ورته کولو کې چې هغه ته او بدبویي ورماندې راځي. زما رونو دا د قبر ژوند دی. نو ځنکدن مرګ حق دی بېشک. د قبر عذاب او د قبر خوشاله د مسلمان د پاره خوشاله او د بدعمل د پاره عذاب، دا بالکل حق او ثابت دی. مسلمان بس کوي، مسلمان به د عمل زر قبر ته وړي، اشاره بنا د شریعت حکم ګورې دا دی. حضور پاک فرمایي وی چې سړی مړ شو زر وړي، وی که بدعمل دی نو زر یو څه چې خلاص شي ته، زر یو څه چې خلاص شي، او که نیک عمل دی نو جنت ته ځي زر ولا ور رسوا زر بخخه. زمون خلق ډیر زیات اکثر سار مړ شي او بل ورو دی خخه، داسې نه لري پکار. بچ سونه وخت قبر تیاریږي نو بس هغه مر انتظار وکي او مړی خخول پکار دی. غسل د مسلمان په مسلمان پکار دی چې خپل نږدې رشتہ دار ولا غسل ورکي او بیا جنازه چې وړي نو په ډېر درونچاقو به یې نه وړي، په طریقه به وړي. او بیا د مسلمان په مسلمان چې کوم حقونه دي یو حق پکې جنازه ده. ګورې مونږ خلک جنازو لم په بدل دو، هلکه د مې جنازه کړې ده نو کوم بل او د نه ده کړې نه ده کومه، او د مې قبر نه تللی دی، د قبر قانون دی نه دی تللی نه قانون. دا خبرې مه کوې رونو، چې وس دې کېږي دا چا جنازې له ده تاله راغلی دی که نه. یو سړي د چا جنازه کړې، یو ښځې جنازه کړې وه، سړی غریب و، محتاج او بچی محتاج او وی چې یاره داسې کار دی د چا نه بغلا کومه، خو دا چې کم مړ نن خښ که مالدار غوندې مړی دی کفن م اعلی دی، دا قبر به وکنم دا کفن به روباسم خرڅ به کم، دا هم ډېر شی دی. د شپې لار چارې بیلچي واغېسته هغه د زنانه قبر یې وکنو، څنګه قبر وکنو او د لحد تبه ماته کړه او هغه دغه ترې راکاږي کفن، وی هغه زنانه ورته کېناسته په قبر کې، ورته وی چې عجیبه ره جنتي ره جنتي نه جامې وباسي، جنتي ره جنتي نه جامې وباسي. دی ورته وی څنګه ته څنګه جنتي او زه څنګه جنتي یم؟ وی زه خو ګناهګاره ښځه وم، خو تاسو په ما جنازه وکړه، زما سفارش هم وکړه، نو ستاسو د جنازې د وجې د الله جنتي کړم. او چې زه جنتي شوم نو تاسو په ما جنازه وکړه، زما د وجې تاسو هم خدای وبخلی. دا حقیقت دی. د مرده د نیک مرده په جنازه چې نیک سړی وي یا عالم یو ته د هغه جنازه وکړي، د هغې د برکت نه جمدو ته الله فایده ورکوي، او د جمدو د سفارش نه الله دې مړي ته فایده ورکوي. رونو مرګ هم یقیني دی، زمونږ په ایمان دی، او د ایمان د مرګ خبره مې تېره جمعه درته کړې وه. او قبر هم یقیني دی، او د قبر عذاب او د قبر خوشحالۍ هم حق دي. دو کې چې خدای پاک مونږ ته د قبر د عذاب نه وساتي، الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتي. یا الله مونږ په قبر کې چې کوم سوال جوابونه دي په هغې کې هم خدایه ټیک کې،
موږ نه خدای د خپل نوم په جرم مېره او په مرګ مرانه مېره د خپل حبیب نوم او د اسلام نوم خدای په جندم زموږ نصیب کې او په مرګ زموږ نصیب کې خدای که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي زموږ مولانا فضل قادر صاحب هغه ته دعا وکړي الله تعالی مغفرت نصیب کړي دا غلوي سفر الله د راحت وکړي او دغه زمونږ په دیدار آباد کې هغه هغه روز دغه صالح قبر وفات واغی تم دعا کې چې الله وبخیدا محمد عمر کا کاغذوی وفات او سردار هغه تم دعا کې چې خدای وبخي سابق صاحب در ازل وفات شوی دعا کې چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي زموږ مشرو نو که څوک مردگان وفات دي پروردگار ټول مردگانو مغفرت نصیب کړي د قبر زندگی زمونږ استاد څومره مشران وفات الله قبر کې وترناګانې کې د قبر تیرې وته پرانا بدلې کې مونږ د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو پامن کې وساتې مریضانو شفا ورکې او د حیا او د پردې جون نفسي کې اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. فرم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 401 نمبر کیسټ ډک شو په دې کې تاسو د قبر عذاب باندې او د قبر خوشاله باندې بیان اورید. دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر 255 29 12